ديرون كجنودية أشرف سريف خان ناصر خان كيسر خان خبر خان فدغه ورځ باندې به ډېر کارونه کېږي خو یو کار به پکې دام وي چې دا ورځ برپا کېږي نو دې نه یو څو ورځې مخکې به عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نه راکوزېږي او د هغه نه لږ غوندې مخکې به دجال پیدا کېږي اوس دجال څوک دی عزیزانو دجال یو داسې شی دی چې هغه فی الحال په زنځیرونو تړلی دی او هغه اوسېږي په دې سمندر کې حدیث کې راځي چې د هغه یوه سترګه ړنده ده او داسې ړنده ده لکه د پړسېدلي انګور په شان بهر راوتې ده مشکات شریف کې راځي چې تمیم داری او صحابي هغه په دې دریاب کې سفر کولو کشته اوبو واغستا او هغه جزیرو ته یوړو چې کوم جزیرو کې دجال تړلی پروت دجال سره خبره اترې چې وشوې او دی بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا قصه بیانوي چې زما ملاقات د دغسې یو سړي سره وشو او ما ته یې وویل چې ان قریب چې زه به دروځم او مشرق او مغرب کې به داسې ځای پاتې نه شي چې زه به یې پایمال نه کړم دغه ته ګویا کې دجال وایي نو دیکھ چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال به چې په خر سوري یو طرف ته به جنتي او بل طرف ته به دوزخ دا دنیا به ورپسې